دا په 18 تاریخ باندې څلور وروڼه دي چې یو سمیع الله دی، یو شفیع الله دی، یو عباس دی، یو وقاص دی. دا په پېښور کې اوسي او د دوی زیاتره بیروني اټلي کې د دوی نیشنلي ټیم ده او دوی د دوی نیکه محمد اسلم چې کوم دی هغه د دوی سره پېښور کې و، دلته راغلي وو په لوسۍ ته مانکي شریف ته او د خپلو تره زامنو سره او د دې ترونو سره ملاقات او یو ګیدرینګ یې جوړ کړی و. چونکې په هغه ناسته کې د دوی چې کوم دغه شیر اسلم فریق چې کوم دی یا د تره زامن چې کوم دي د دوی د جایداد تقسیم مخکې نه شو، خو دوی په هغې باندې لږ ډېر اعتراض ښکاره کړو او خپل نیکه سره تکرار شروع کړو. په هغه تکرار باندې چې کوم دی د مقتولینو وروڼو ته ووایي چې یاره تاسو د دې نیکه سره تکرار مه کوئ او په هغې باندې هغوی جلس شو او خپلې تماچې سره د هغه تره شیر اسلم او د هغه درې زامن هغوی خپلې تماچې راویستلې او په دوی باندې فایرنګ شروع کړو چې دا درې په موقع ولګېدل، دوه خو په موقع وفات شول او دا درېیم چې کوم دی دا زخمي و، بیا 3 ورځې پس وفات شه. مونږ لاړلو په دغه ټیم باندې سره د خپل ټیمه چې په هغې کې دی باندې ډي پي او صاحب او زمونږ آر پي او صاحب ډېر په سختۍ سره مونږ ته هدایت وکړو چې دا دونه غټه افسوسناکه واقعه شوې ده او هر څنګه چې ملزمانو ته رسۍ حاصل کړئ ملزمان ونیسئ. مونږ په هغې باندې کار شروع کړو. شکر الحمدلله تر 3 ورځو پورې دننه مونږ په یې 4 ملزمانو کې 3 ملزمان نیولي دي او دا ستاسو مخې ته دي. وجه د دې مونږ چې تر دې وخته پورې کوم تفتیش وشو نو هغوی خپل جرم اعتراف وکړو او هغوی هغه خپل اعتراف کې هغوی دا وویله چې هغوی خو پکې د جایداد تنازع ظاهره کړه، خو چونکې دا خبره داسې نه ده، زموږ د معاشره کې هم داسې ده چې دا تربورانې دي او دوی مال حال او ښه بد ډېر او هغه کمزور د جلس کېدو د وجې دا وقوعه رونما شوې.